د دې مجلس دوه غرض دي نن سبا او ډېر د زمانه اهم ضرورت دی. یو غرض خو ښکاره دی د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره د محبت او عقیدت اظهار دی، خو دویم غرض د نن سبا ضرورت دی چې په داسې محافلو کې د هغه ګستاخ او بې ادبه او د هغه بد کردار او بد تهذیبه او د بقدقیله او د بې ایمانه او بې شریعته انسان چې کال تیر شي او راشي، کال تیر شي او راشي، 12 میاشتې تېرې شي، خو د دې بد عقیده، د دې بد مذهبه، د دې بد کرداره، د دې بې شریعته، دا چې د حضور د محبت نه عاري دی، دا چې د حضور د محبت نه خالی دی، دا چې د حضور د مینې نه کنګال دی، دا چې د حضور په محبت نه پوهېږي، د هغه د منبر نه، د هغه د محراب نه، د هغه د مسجد نه، د هغه د هغه استوګنې نه بس د حضور د ګستاخۍ الفاظ روزي، د حضور د کم علمي الفاظ روزي. داسې محافل کو یو طرف ته د حضور د شان ناره وهي، نو بل طرف ته د هغه بې ادبه او ګستاخه په مخ باندې یوه لویه څپېړه ده. یاد ساته چې ته ځان ستړی کا، ته کالو سر لګیا اوسه. هغه ذات چې شاعر په شعر کې فرمایي خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، هغه شخصیت چې شاعر فرمایي داسې د کمال نه ډک شخصیت دی، داسې د کمال نه ډک ذات دی، گویا چې کله به الله تعالی پیدا کو نو ډیمانډ یې وکړو، مطالبه یې وکړه د الله جل شانه نه، د خالق کائنات نه ما په داسې شان باندې پیدا کا، ما په داسې مقام باندې پیدا کا، ما په داسې نهج باندې پیدا کا، ما په داسې هیئت قضائیه باندې پیدا کا، ما په داسې شکل و صورت باندې پیدا کا، ما په داسې صورت و سیرت باندې پیدا کا، ما په داسې کریکٹر او کردار باندې پیدا کا، ما په داسې حسن کریمانه باندې پیدا کا، ما په اخلاق کریمانه باندې پیدا کا، ما په حسن حسنه باندې پیدا کا. اے رب کریمه مال وجود داسې راکا چې زما صورت هم بې مثالي او زما سیرت هم بې مثالي. یاد ساتئ ځکه حضور مبارک دا دهن مبارک نه یو پیره په خپله وختل او حضور وفرمایل چې زما کردار څه شی دی، زما کریکټر څه شی دی، زما وضع و رپ څه شی دی، زما کردار څه دی. حضور فرمایل انما دا از چیلنج، حضور مبارک فرمایل انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تب پکې عیب لټې د نن سبا د 14مې صدۍ مسلمان ته وګوره چې هغه د خپل هم عصر پرېږده او د هغه شخصیت باره کې چې هغه شخصیت منظور نظر ذات دی د هغه باره کې عیبونه لټوي. حضور په خپله فرمایي دا خلک ورته معلوم وو. حضور فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. باری تعالی زه د اخلاقیاتو، باری تعالی زه د کردار په هغه اعلی پیمانه باندې پایس کړی مو د کائنات ته رالیږلی یم. یاد ساتئ د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ مبارک نے اوپر تپوس شو وی د حضور کردار څه دی، د حضور صلی الله علیه وسلم ناشته څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم ولاړه څنګه وه، د حضور صلی الله علیه وسلم خوراک څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم عادت څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم قول و فعل څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم نشست و برخاست څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم کریکٹر څنګه و، د حضور صلی الله علیه وسلم طرز زندگی څنګه وه. عائشہ بی بی ورته فرمایي په جواب کې بل طرف ته مزه کان خلقه قرآن، د قرآن یو حرف د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق د کریکٹر په بنیاد الله داسې نه دی پیدا کړی که ته ډېر هم کوشش کې ما سوي دا د هغې ګستاخ په مخ باندې یوه لویه څپېړه ده چې هغه به کال تیر شي او راشي د حضور په شان کې به ګوتې وایي. الله جل شانه حضور له هغه مقام ورکړی گویا چې باری تعالی داسې پیدا کړی چې د صورت په بنیاد منفرد پیدا کړی، د سیرت په بنیاد منفرد پیدا کړی. آخري غرض تر اعظم هغه ما سوي چې دویم غرض د دې محفل سره هغه د هغې ګستاخه بې ادبه بد عقیده بد کردار په مخ باندې
یو لویه سپېړه ده او ګوره یاد ساتئ موږ اعلان د دې خبرې کوو چې زموږ د اس بې ادبه ګستاخ سره هېڅ قسمه تعلقات به انشاءالله العظیم دی او دا زه د ځان نه ویم د قرآن آیت پیش کوم اخري خبرې کوم قرآن څه فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر هغه انسان چې په الله یې عقیده مضبوطه ده او په روز اخیر گویا مسلمان دی لا تجد قوما داسې انسان به ونه ویني چې ځان ته مسلمان وایي یوادون من حاد الله ورسوله چې دې د هغه چا سره محبت وکړي د هغه چا سره مینه وکړي چې هغه د الله جل شانه دشمن دی هغه د حضور صلی الله علیه وسلم سره عداوت او بغض لري د هغه چا سره حضور قرآن کریم فرمایي قطع تعلق بکې بایکاټ بکې هیڅ قسم تعلق به د هغه خلکو سره نه ساتي او یاد ساتئ د دې آیت کریمه شان نزول سره حضرت عبید بن جراح رضی الله عنه یو صحابی رسول دی د دې آیت کریمه شان نزول دا هغه پلارو ابدا حضور په شان کې خبرې کولې ګستاخي به کوله څومره عظیم رشته ده هغه پلار به د حضور په شان کې ګوتې والې د حضور په شان کې به تنقیس کو حضور ته به غلط نسبتونه کول حضرت عبید بن جراح رضی الله عنه په مخامخ به د حضور ګستاخي کوله یو پرې وکړه برداشت کړه بیا وکړه برداشت کړه بیا وکړه برداشت کړه چې کله په تسلسل او په تعدد باندې د دې صحابي د وړاندې د هغه پلار د حضور په شان کې ګستاخي کوي د حضور بې ادبي کوي د بې ادبۍ مرتکب کیږي روایت کې راځي قتل اباه وعطا براسه دغه صحابي په ځان باندې پوه نه شو د خپل پلار سره د تن نه جدا کړ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارکو کې کېښودو حضور مبارک چې ورته وکتل چې د ده نه پیدا دی چې پیدا دی هغه پلار د اوجو د حضور په وجود کې فرق راغی غصه به باندې طاری شوه ما حملک علی قتله هغه چې ته د پیدا یې ستا پلار دی څه داسې خبره راله څه داسې باعث جوړ شو چې ته د خپل پلار قتل ته جوړ شوې اصحابي ورته بله خبره نه کوي قربان بل ریزن نشته بله وجه نشته بله څه خبره نشته قربان سمعته یسبک دا ما په تکرار سره لیدلی دی چې ستا په شان کې بې ادبي کوله په یو مقام کې زما نه برداشت نه شوه قربان ما د ده سر د تل نه جدا کړه او ستا په قدمونو کې مې دا دی کېښودل قرآن آیت کریمه نازل شو ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم دا کو تا سره ډېر هم نږدې وي دا کو ستا ډېر هم په تعلق کې وي خو چې کله هغه کې د حب رسول د عشق رسول ماده نه وي هغه بې ادبه او ګستاخ دی قرآن کریم فیصله کوي د هغه سره تعلق لري ساتل پکار د هغه نه بایکاټ کول پکار دي آخر کې دا وایم علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی علیہ په خپل شامی کې د دې روایت په ذیل کې لیکي وایي دا صحابي کو دا عمل کوي د څه وجې نه کوي د دې چې دا عمل کړي وشرف وکرم ولم ينکر النبي صلی الله علیه وسلم ذلك علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی فرمایي دې صحابي د حضور په محبت کې دا کار کړی دی او حضور مبارک ورته غږ نه دی کړی دی دوه دلایل دي د حضور مبارک دا احادیث مبارکه او درې طرق دي یو قولی حدیث چې حضور په خوله وایي دا کار کوه یا مه کوه یا په عمل کې راوړي او یا حضور په چپ پاتې شي علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی فرمایي د حضور د خاموشي دلالت په دې خبرې کوي چې هر یو بې ادبه او ګستاخ دی پا باندې په دې مخ ته ځمکه باندې د اوسېدو هېڅ ضرورت نشته ځکه مې د اختتامي